قرضه شو خو به کله کله داسې وي چې لیشکي بیا بېلحاظي او داسې سختې هلکې ارزانې کیسې هم شته. ډېرې خلک ورته کړي دي چې یاره بېغیرته اوست او موږ نه مې په میاشت واخیستې په دوه مې واخیستې او ته سې دې مې رضان که په علاقه شیخ علي ما وروبلي چې یاره دا په دغه کې رشه داسې حالات دي چې ته وترو شې به مې ژور شي د خلکو په خولې باندې خو دغه کې ورته چې زه روغلی یم په دغه کې رشه چې دا کوم حالات دي دغه زه چا نه پوښتنه نه کوم او نه مې چا نه پوښتنه کړې ده په دا چې دغه ګواز په خپله یم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنه موجود یو نن په امان دی شیخ امیر شه دا زی یو داسې کېرته روغلی دا چونکې موږ خپل یا علاقې ول دي او د ډېر وخت نه ډېر تنګ غونده عمر تېروي او زه خپل یا خدای شته ورخبر یم او مو خپله یا یاره دا وه چې دې ته به څه ټایم حاضري لګوم او چې د موږ سمره فالوورز دي یا سمره کاتین کې دي یا سمره مانین کې دي مینې کولول دي هغې ته مو ویل چې یو نظر وی د دې یو جلک وروښایم چې دغه خلک څرنګې زندګي تېروي چونکې زه د ښکېر ته یو ځل مخشه راغلم په ټایم باندې د دې ښځینه چې نو څه د دې خاوند چې و هغه خدای دې وبخښي ژوندی و خو سخت بیمار و په هغه ټایم شه نو د هغې نه مو یو پروګرام مې ریکارډ کړی و بیا په هغې په نتیجه چې څه پیسې عادي ته میلاو شوي وې خو چونکې هغه داسې د تکلیف ټایم و په دې باندې د علاج ټایم و په دې باندې مطلب د یو ډاکټر ته ورسه او بل نرسه دغه بده ورځ وه او مو په خپلې سترګې هغه حالات لیدل. هغې نه علاوه د دې دوه بچیان یې دي خو دواړې داسې دي چې د ګاټې ګاټل یې په پوزیشن شه نه دي اونې یې دغه عمري نه دي اس موږ راغلي چې د دې چې کوم حالات دي هغه یو ځل بیا تاسو ته مخشه کړو په دا چې په هغه ټایم خو چې کومې پیسې راغلي وې هغه د یخ سړي په علاج باندې لګېدلې دي په پوسه نه را لګېدلې دي په پوسه قرضه په وړېدلې دي اس په دا موقع باندې دي څه کوي څرنګه د کونډېزینو د یتیمي زندګي تېروي او څه حالات دي څه شی خوري څه شی څښي څه شی اغوندي څرنګه ټایم تېروي نو دا به مې ژر دې نه پته کوي. شاه السلام علیکم. وعلیکم السلام. شایست وشغه ژغنه داسې مختصر الفاظ شمیش په پی کا چې زه خو په پی یم خو د خلک په پی کا چې څرنګه پوزیشن زه خو داسې وخت تېروي چې خپل شپېږي چې مهنګایي یاد و قرضې هر چیږې دي ونې را څه طریقه مې نشته نن سبا داسې وخت ده چې خپل پردي په چا نه راسېږي د مهنګایي ډېره ده خو بس دی نه موږ د الله هیلې ته ناست دي بغیر د الله نه مې نه رسېږ شته نه او دا مې ځکه هغه وکړه چې که خدای پاک هغه کړي خپل مړي خو لیاخه روکه لیاخه ته اغوستله خو یوه کیسه ده خو د قرضې چې یو د سیکټم 72% و د نه غواړي دا ډېره هغه ده داسې چې خو به تو سره طریقه نه وي و انسان د ته راشي د تو بله هیله نه وي خو یوه د الله هیله دی که ډېر ورته ووایي چې خو سبا یې درکړه بله ورځ به درکړو خو د مه څه طریقه جوړېږي نه دغه قرضې ته قرضوړي مو ته هغه وي داسې به چې مو مځکه وه کیر مې به جایداد مې به زمن مې لګیا به سیک مې به مو څه هیله غاړې ده خو دې ته مو سل یار ویر به چې تاسې مو ته میاشت و دوې صبر وکړئ خو زه یې څه طریقه مې جوړېږي نه زه بس د الله په هیله ناسته یم که خدای پاک طریقه جوړه کړه خو زه قرضوړي ازاد کو که نه یې خدای نه بس مو ته دا تم بیرته کېږي او زه ښځینه یم بې عزتي ده ازون ته انسان نه یې خفه که زه خیر ته وچوه وخورو لمده به وخورو د وړکي بچیان دیر سره دغه ته خو څه طریقه دې امره جوړه کړه که نه یې خو صبر وکړو یوه ورځ به صبر وکړو دوی خو قرضوړي مو ته نه صبر نه کوي. شاه داسې مې ویل چې دغه تو چې کومه قرضه یې وده کړله داسې همره قرضه داسې اندازان تو ته ویده مو پله داسې چې غونډه قرضه زه یې هغه کو بیا دا مو پله 3.5 لکه قرضه ده د هغه د مامک علاج ته مې هغه کړې وې درې وره پېښور ته یو خو سې د وراره د خپلې پردي یې هغه کو څه یو ورمیږ یو دوه ورادي یو خو داسې وې د ده داسې دورې واته او لیده کاته دی
و دینه تو په موجودګي چې مې ژوندن ډاکټر ته یو د سلیر بیماري به کول یې په کارت تیر که 500 کاله بیماري تیر کړه خو ته کول یې په کارت تیر کړ دا وې داسې بیماري وا چې دمره دوري د ماشینی نه ته شي د بل شي چې مې ژوندن ډاکټر ته یو به ودای چې مې جوړو به مختتان ته بیا خراب به مې شپه په 2 بجې وړو دا دینه غون کلی ته پاته د غونډه خلک ته پاته د چې مې ډېر شر اولاده خو باز دای د خپل شلی جنتی نه ور نصیب کو دای لوړو او مش پوتش له یو ور د الله لیتا نره مې ستاري کاشتا نه او بس دا طریقه دو چې خدای پاک الله باندې مهربانه شو وشل و مش د کرزوړی ازود کو به ډېر شای نه کرزوړی چې اروشي دازي ته تمبه به تر ټکای به سو ته وې ته زه ته وې چې زای وررا زمیر څه طریقات ته جوړای تو سه د امر ورو کې بیا وې چې هو من کلا به یخ مو چې هدا پاته خوشتانه خو چې څه طریقه جوړا شو زو اول تو سه زایا زداو دا کیسه او ته کو به د خدای شور سره او کو به لوټ شو به بیا چې غشي به وې چې میر دا مجبوری دو چې مو مشته پیسې یغه کې شاه هو قرضا شو خو به کله کله داسې وی چې لښ کې بیا به لحاظي او داسې سخت الکه ارزونه کیسه ابشه ډېر خلک ورته کړی دي یاره بغیرات اوست او میز نه په میا شو خو په دوه مې اوخستي هو ته سه دیم رضان کپو مو ته ډېر کیسه په پر شوې دي خو ځای سو کو مجبوری ده میز چې طریقه مې نشته کیسه به کېږي او ته به ور خو زړه په خورو بس دا ځون ته پرته ولوړه شپه ما په وی شایدا ګوته ګڼ چې خدا سو کېږي او دا ورځ یا ډېر چې تغییر شو به جنماز روخلم به نه په لوک خدای تسلی نه که الله ته مې طریقه جوړه کې نه خو مې څه وسیله نشته بغیر د الله نه الله دا طریقه جوړه کو خدای دا خلک سره شو کو چې مې سره شګړې کوي الله دا څه طریقه ته جوړه کو چې مې د قرضې نه آزاد شي سړی مې وفات شو بیا دا خلک خدای رضا خیریتی نه یغه د درې مې نه مې راسه دا گزاره کېدله و ایس په میشر تانس چاته شاید داسې یخ کړي دي نو ایس ورځې چې په میش تېرېږي ای والا ته پاته دا د خدای په مسلمان نه راولي و میش د الله پاک مدد وکړو په میش ډېر عجیبه ورځې وشپې تېرې شلې د خروک شوک د یخ وغوستله هغه پرېږده ومنه چې دا کیمه ورځ مشترک ده د الله په مسلمان نه راولي خدای دا غون مسلمان نه داسې وخت نه وسوتي او مش د الله مددگار شي امين شا قدرمنه دغه چې کیم توسه حالات ورودل یا په جاړو یا په مطلب د فریاد نه ورودل دغه فریاد په ډېره کې راشوي تو سره ودلای د مش په سکرین باندې او د ډېره خلک د خلینه مې وار ودلای خو هغه خلک داسې وی چې زه په علاقه شه خالی موروبلی چې یاره دا په دغه کې رشه داسې حالات دي چې ته وتروشه به مشور شي د خلک په خله باندې خو دغه کې ته چې زه روغلا یم په دغه کې رشه چې د کوم حالات دي دغه زه چانه پښتنه نه کوم او نه مې چانه پښتنه کړی دو په دا چې دغه غواز په خپل او په خپل متپاته یادو چې په دغه کې رشه څنګه حالات تیرې شي نو په دغه حالات شه اس میشتو سبب بیا زه خبره کوم چې میشتو سبب بیا په خپل ځون باندې نظر ته راهي چې دا میشتو سه الله پاک ته څه خصوصي درخواست مې ورکړاو چې یاره میش د داسې حالات نه اوسوته او دی څه درخواست نو ورکړه چې دی باندې دا حالات روغلي کا څه چل چې پچایا کیم حالات دی هغه ازمیشته د الله د طرف نه که پچا ښه حالات دی آیا ازمیشته که پچا بد حالات دی هغه یا ازمیشته د صبر او دغه ټول بس الله پاک ته میشته چې په ازمیش کامیاب راولي شه دغه یو کس مو ته قدرمنه د امارات نه څه کم 60,000 روپۍ لږلي دي بله ورځ به پاشه 20,000 د یو کس دي 20,000 د بل کس دي او د څه کم 20,000 روپۍ پوته شلې به هغه ویلي چې بس تو ته مې واک ډېر ده چې څه دا په وکړل او میږیا چې په کوي نو هغه وی انشاءالله چې داسې حقدوره زوی وي داسې ګډوډي زوی ته میږیا نه ورولي
نو دغه په هغې پیسې چې 10,000 روپۍ زه دې ته ورکوم په این موقع باندې دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دغه ترګوله اونسو د قبیله کا خاصه دا وکا لیش کی مشتا الله پاک ته خوشاله کو خدای ته هغه ته پرېډاو په لکه بدلې ور الله پاک مې دا غون خوشالي کو الله دا تا کامیاب کو خدای دې خړ خپه ما خدای مې ير په بهشو تل لاره و چې مو د غواړي کې بل بچي سره چا سیک شګړې کوي وسه تاون امداد تر سره کوي الله پاک ته مددگار شه خدای دې په پرېډاو بدلې ور کو خدای دې خړ خپانو کو کیمرامین میں بمونا ډیر سویزیلش کې اختا دا وو الله پاک ته دا قال له لوی چشتان کو خدای پاک ته ارای وا ساما کو خدای دې په نه کلیا راو ډیر مهرباني ته خې بیا ولای کا ویل دا څه خرخرای وای ها خېب درسي کا ویل دا څه دغه څه چلا دا څه صحیح باندې دا څه شي لږ کې زړه بیماری دو زړه والی باندې دو ویس لږ کې بیا خراب تا خو چې مو د فرزت کې راشي د لاس ورځې سلیر میاشتې بیا به ان شاء الله چې د کسچا سګ وکړه تاون سره وکړو څه پیسې وشلې به دا ډاکټر ان شاء الله اعلی د طرفه به چې پېښور ته به ډاکټر ویل به بس خدای به طریقې او ته جوړې کو شادو صحیح شو مهرباني